زمانې په قرآن او تورات او انجیل او زبور څلور واړو کتابونو قسم چې مولانا اوس الحمدلله روژه لري. نو مفتي صاحب او څه داسې قسم ماته نه نو چې ستاسو خوا کې نه دی تاسو به څنګه قسم کوئ؟ شریعت هم دلیل غواړي. ته ماته دا قرآن او قسم خوړی شي چې د عمران خان یا د نواز شریف یا زرداری یا د ګنډاپورو دی به د 3 ورځو کې د منځونو یقیني طریقې سره کړي وي؟ نه جی نه نشم. ته ماته دا قرآن او قسم خوړی شي چې شهباز شریف یا نواز شریف یا زرداری یا ګنډاپور یا عمران خان به اوس روژه؟ نه جی نه دا قسم زه تا ته دا قسم خوړی شم چې د مولانا اوس روژه ده. ماشاءالله ماشاءالله. مفتي صاحب دا یو خبره ډیره زبردسته وکړه، خو مفتي صاحب تاسو سره خبره زه تا ته اوس دا قسم خوړی شم زمانې په قرآن او تورات او انجیل او زبور څلور واړو کتابونو قسم چې مولانا اوس الحمدلله روژه لري. نو مفتي صاحب او څه داسې قسم ماته نه نو چې ستاسو خوا کې نه دی تاسو به څنګه قسم کوئ؟ شریعت هم دلیل غواړي. عالم دی ته د خپل جومات مولا ستا خوا کې دی نه جی ته پې قسم خوړی شي چې روژه شته که نو ته پې څنګه خورې؟ او دا د شي عالم ته د خپل جومات په مفتي صاحب ګیر کړو والله ته د خپل جومات په امام څنګه قسم خورې؟ یاره عالم دی. او مفتي صاحب یو خبره ما ته پېښور کې یو ملګري کړې وه چې هغه وي زه په دې دا قسم کولی شم چې که مولانا فضل الرحمن صاحب هر څنګه دی خو شرابي به نه دی شراب زه پې قسم خورم دا صحیح. ته د دې نورو متعلق دا قدما چې ته کم څلور یاد دا ګوره علما تا سوچ کوئ چې دا ډېر هم خراب شي ډېر هم خراب شي چې دا کم 5 مې راته یاد کړ دي نه ښه امینه بخي دا د دې شراب خورونه بخي الحمدلله. او که نه ته خو ګوره د حقیقت خبره داره چې دا به د دې نه ښي الحمدلله. مفتي صاحب په سوشل میډیا ډېر ملګري غلطه اکټیویټي کوي، څوک د علماو سپکاوي کوي، څوک داسې مثال زه به ووایم تن د یو ځناور راولي او تصویر د یو عالم راولي. دا راته ووایه چې دغه خلک څومره ښه د پورې ګناهګار دي چې دي داسې قسمه تصویران نشي. دا کار یې ډېر زیات ناکار د عام مسلمان متعلق همداسې نه کوي چې عام مسلمان عالم هو عالم دی د هغه سر یا د هغه تصویر یا د هغه باډي په سپي او په خر پورې لګول یا د هغه شکل د سپي او د ځناور په بیا پاتې را چې علما وي نو دا حرام کار دی، ناکاره کار دی، ډېر غلط کار دی شریعت کې. صحیح. مفتي صاحب خبرانه نشي او لږ غونډه کې خبرې هم داسې وکړې پوهه را سره دومره شته دی نه بچیه ګیرېږي تاسو ګیر کړو مفتي صاحب. مفتي صاحب په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته پخاشي نن سبا روانه ده زمونږ د ینګ ځوانان به زه یادې کم داسې پیغلې جینکې چې پښتني دي او د پښتو معاشرې سره تعلق ساتي هغې په ټیک ټاک باندې داسې څه لفظونه یادوي چې لکه هغه په خوله باندې د راتلو نه دي. آیا دا خلکو داسې چل دی چې زموږ ستا د معاشره خو د اسلام او د پښتو د حیا او د پردې د لاندې ده که نه چې کومه آزاد معاشره ده په هر حیثیت سره قانونا طبعا عرفا د هغې چې کوم عرف دی چې د امریکې معاشره ورته ویل کېږي. دا د پرون زما په خیال د امریکې والا فیصله کړې ده چې هغوی په خپل ملک کې په ټیک ټاک باندې پابندي ولګوله نو چې یو داسې آزاد مدر پدر آزاده معاشره هغه په خپل علاقه باندې په ټیک ټاک باندې پابندي لګوي نو بیا پکار دی چې زموږ په علاقې کې په دې ټیک ټاک پرې فضول ویډیوګانو باندې پابندي ولګولی شي یا چې پابندي هم نه نو د دې لپاره 20 قسمه سینسري وي. سینسري خو پېژنې 20 قسمه سینسر دې پرې ولګي چې کومه ویډیو غلطه وي نو د سکیپ کېږي او چې کومه سمه یې هغه لیکي. صحیح. مفتي صاحب وختي په بله مرکه کې زما دا سوال هیر شو اوس یې درنه کوم یو عالم صاحب و مونږ له نوم نه راځي یا کاري صاحب یا مفتي صاحب د هغه بیان وایرل شوی دی چې یاره په ټیک ټاک په فیسبوک په یوټیوب په دې باندې روژه ماتېږي نو دې کاشف هم دا تپوس کړی نو مونږ وایو چې دا د کتونکو ته تاسو لږ ایکسپلین کړي. نه ماتېږي خو ثواب کمیږي روژه نه ماتېږي خو زه نه پوهېږم چې دا چا ویل فضیلت پې کمیږي ثواب کمیږي که نه فضیلت ته ثواب یې کمیږي. مفتي صاحب قدرمن شي او هسې نه چې خفه شي رانه راغلي وو ګپ هم د سره هم ولګو مرکه هم وشوه هسې نه په سیاسي داسې څه خبرې چې ستاسو په زړه کې صدقه راغلي نو معذرت ساته الله دې تا خوشحال کړي الله دې کامیاب